مولانا عبدالرزاق په خپل تفسیر کې د محمد بن کعب القرظی نه روایت نقل کړي و یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست نو یې فرمایل لیت شعری ما فعل ابوایا کاش چې ما ته علم وي چې زما د مور او پلار به څه حال وي جنت کې به وي او که جهنم کې به وي نو الله جل شانه دا آیات نازل کړ چې ولا تسأل عن اصحاب الجحیم الله واضح کړه چې ستا مور او پلار د جهنم والا دي او دې باره کې به تا نه تپوس هغه نه کېږي علماء د دې حدیث باره کې لیکلي دي چې دا حدیث مرسلم دی او کمزورم دی او داسې راویان پکې دي چې هغه قابل قبول هغه نه دي اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د والدینو باره کې څه عقیده ساتل مسلمانانو د پاره هغه پکار دي دې باره کې یو رایه د علامه ابن کثیر د علامه ابن تیمیه سے او د مولا علی قاری رحمت الله علیه رایه ده د دې علماء رایه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین د کفر په حالات باندې هغه وفات شوي او دیم چې دا خبره کې نو د روایات او احادیث ذکر کوي او روایات هغه په دې خبره باندې دا ذکر کوي دویمه رایه دی باره کې علماء کرامو هغه دا ذکر کړی ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین هغه د کفر په حالات باندې اول کې وفات شوي دي بیا وروسته الله را ژوندي کړه او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا او بیا د دین وروسته واپس الله وفات کړ او دا خبر امام قرطبی رحمت الله علیه په التذکرہ کې وضاحت کړی دی درې رایا دی باره کې هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین دا په ملت ابراهیمی وفات شوی دي او د الله سره چرته شرک هغه نه دی کړی یعنی د ایمان په حالات کې او په ملت ابراهیمی وفات شوی دي زما طالبانو پدې کې سلورم مسلک هغه دا دی او اکثر علماء دې ته ترجیح ورکړي چې پدې مسله کې توقف هغه پکار دی دې کې قیل او قال نه ځان ساتل پکار دی او دا خبره د توقف والا او سلورم مذهب علماء راجح ګرځولې دي اوس چې څوک پدې باندې قائل دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین د ایمان په حالات کې وفات شوي دي نو پاغی کې علماء کې یو امام آلوسی روح المانی کې پدې باندې قائل چې د رسول الله والدین دا د ایمان په پس الله وفات کړ او دا خبر امام قرطبی رحمت الله علیه په التذکرہ کې وضاحت کړی دی درې رایا دی باره کې هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین دا په ملت ابراهیمی وفات شوي دي او د الله سره چرته شرک هغه نه دی کړی یعنی د ایمان په حالات کې او په ملت ابراهیمی وفات شوي دي زما طالبانو پدې کې سلورم مسلک هغه دا دی او اکثر علماء دې ته ترجیح ورکړي چې پدې مسله کې توقف هغه پکار دی دې کې قیل او قال نه ځان ساتل پکار دی او دا خبره د توقف والا او سلورم مذهب علماء راجح ګرځولې دي اوس چې څوک پدې باندې قائل دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین د ایمان په حالات کې وفات شوي دي نو پاغی کې علماء کې یو امام آلوسی روح المانی کې پدې باندې قائل چې د رسول الله والدین دا د ایمان په حالات کې هغه وفات شوي دي دویم مفسر قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه
په خپل تفسیر مظهری کې په دې باندې قائل دی چې یاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین دا د ایمان په حالات کې وفات شوي. دریم علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه هم په دې باندې قائل دی. څلورم امام قرطبی رحمت الله علیه هم په دې باندې قائل دی او دغه شان امام شمس الدین سخاوی رحمت الله علیه هغه په دې قائل دی. او شپږم مولانا عبدالعزیز فرحاروی رحمت الله علیه چې شارح د نبراس دی هغه په دې باندې قائل دی دا شپږ علما چې یاره د حضور علیه الصلاة والسلام والدین دا د ایمان په حالات کې هغه وفات شوي دي او د کفر په حالات کې وفات شوي هغه نه دي. دیو جنا امام علوسی رحمت الله علیه فرمای وای څنګه چې مخکې آیاتونه د یهودو باره کیو نو دا آیات هم د یهودو باره کې دي چې ولا تسأل عن اصحاب الجحیم وای دا د یهودو باره کې دي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د والدینو باره کې نه دی نازل شوی. دیو جنا بعض علما د مولا علی قاری رحمت الله علیه یو قول ذکر کوي وای هغې کې راځي چې مات علی الکفر چې د رسول الله والدین په کفر باندې دا وفات شوي دي. نو مولا علی قاری رحمت الله علیه په کفر قائل دی. نو موږ وایو د دې مطلب دا نه دی چې د رسول الله والدین په کفر وفات شوي بلکې مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمای وای مات فی زمن الکفر دی وفات شوي په زمانه د کفر کې. دای مقصد نه دی چې د کفر په حالات کې وفات شوي دي. بیا نور د دې مسلې پوره وضاحت علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه یو کتاب دی مسالک الحنفاء فی والدیه المصطفى په دې کتاب کې ډیر دلایل علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړي دي او چې کوم مذهب راجی دی د هغې تایید ذکر کړی دی او په آخره کې بیا د مناظرې چیلنج ورکړی په دې باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین دا په ایمان وفات شوي دي او د کفر په حالات هغه نه دي وفات شوي. بیا بعض علما د مسلم یو روایت پیش کوي چې د مسلم یو روایت کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو چې یاره ستا والدین به چرته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې هغه په اور کې یعنی جهنم کې به. او د مسلم شریف دا حدیث پیش کوي نو بیا علما دا غینا ډیرو علماو جوابات کړي. امام ابوالحسن شبیر احمد عثمانی او زمونږ د دې زمانه شیخ الاسلام مفتی تقی العثمانی دامت برکاتهم العالیه هغې د دې مسلې پوره وضاحت کړی او د دې نه جواب ذکر کړی. حاصل دا چې د آیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د والدینو باره کې هغه نه دی نازل شوی. نو الله انا ارسلناک یقینا موږ لېږلې تا لره اے پیغمبره بالحق په قرآن سره یا بالحق طالبانو په توحید سره یا بالحق په اسلام سره بشیرن زیری ورکوونکې منونکو مؤمنانو لره ونذیرا يرونکې منکرینو لره کافرانو لره ولا تسألو تپوس نشي کولی اے پیغمبر ستاره عن اصحاب الجحیم د جهنم والا بارکی نو دا غي بارکه بتانه تپوس هغه نشي کېده. نو دینه معلومه شوه امام علوسی فرمای چې دا آیات د رسول الله د والدینو بارکه نه مخکې آیاتونم د یهودو بارکیو دا آیاتونم الله د یهودیانو